ستا کومه ډیوټي ده؟ تا خپله ډیوټي پرېښه ده د وابډا په کیسو کې ته لاس وایې، تا خپله ډیوټي پرېښه ده د ګیس په کیسو کې لاس وایې، د تعلیم په کیسو کې لاس وایې، کرکټ ټورنمنټونه جوړوې، فوټبال ټورنمنټونه جوړوې، ثقافتي پروګرامونه جوړوې، ستا یې د دې سره څه کار؟ تا ته موږ ټیکس درکوو، تا ته دا عوام په پیسو باندې وردۍ در اخیستې ده، اصله یې در اخیستې ده، ته به دلته د دې وطن دفاع کوې، دلته به دهشتګرد نیسې، ما ته به امن راکوې. ستا ډیوټي دا ده. ته مهرباني وکړه په دا کیسو کې لاس مه وه چې یو ځای ګورې د سکول پروګرام یې کمانډر صاحب پکې ناست دي، یو ځای د اتڼ پروګرام یې دی پکې ناست دي. دا کومه تماشه ده؟ او ټول زموږ خلک ورته ګوري، څوک لونګۍ ور پر سر کوي، څوک تصویران ورسره اخلي، نالت در باندې وایي پر تاسو باندې بې غیرته خلکو. زموږ یو ډېر قدرمن مشر علي وزیر چې دی د قومي اسمبلۍ ممبر هم دی، دا یې په پېښور کې د پېښور په پولیسو ګرفتاره کوي، بیا یې د دې ځایه هلته کراچي ته واستوئ. موږ دا ریاست ته وایو که چیرې ته علي وزیر نیوئ یا علي وزیر دومره غټ جرم کړی و، خو علي وزیر د دې څه 3 ورځې مخکې د کراچي جلسې ته راغلی و، 4 شپې هم هلته په کراچي کې وکړلې، تا هلته ولې نه نیوئ؟ بیا چې دلته دی پېښور ته رالی، تا د پېښور په پولیسو ګرفتاره کوي، بیا د دې ځای هلته هستی. عزیزانو په دا کې د دې ریاست یو ډېر غټ چال دی. دلته پښتون تحفظ مومنټ خپل په عین کې دا نکته اچولې ده چې موږ سیول بالادستي غواړو. موږ دغه کم اختیارات چې دوی اپسي ته ورکړي دي یا دا پوجانو ته ورکړي دي، دا کم مراعات چې دوی ته ورکړي دي، دا د دوی د بچانو کم تعلیمونو، کم د صحت مواقع چې ورکړي دي، کم تنخواوې چې ورزیاتې کړي دي، کم فیسلټیز چې دي، دا موږ خپل د وطن د پولیسو دپاره ځینې غواړو، خپل د لیویزو دپاره یې ځینې غواړو. زموږ دا پولیسو دلته په درزنو په زراو قربانیان یې ورکړي دي خپل د وطن د امن دپاره، لیکن دا د دوی یو چال دی چې زموږ په خپلو پښتنو پولیسو باندې موږ نیسي، بیا موږ هلته هستی. موږ پښتون تحفظ مومنټ او پی ټي ایم دلته سره جنګوي، خپل اختلاف زیاتوي. د هغه رقم چې کومه په لورلای کې د پولیس ټریننګ پر سنټر باندې حمله سوې وله، هلته د پښتون تحفظ مومنټ درننه استوله، هلته زموږ پولیس ډېر په مړانه باندې د دهشتګردانو مقابله کړې وله، خپل ځوانان یې ځین بچاو کړي ول، او موږ هلته د دوی پاکې درنقشه نیولې وه، د دې قاتلانو د دهشتګردانو خلاف مې دلته دا درنقشه نیولې وله. خو دا منافق ریاست د پولیسو په وردۍ کې زموږ ارمان را شهید کوي، بیا یې دا تاثر ورکوي چې دغه پولیس او پښتون تحفظ مومنټ سره یو نسي. دا د دوی ډېر غټ چالونه دي عزیزانو، او موږ دا ریاست ته وایو چې دلته علي وزیر د امن خبره کړې ده، خپل د حقوق خبره یې کړې ده، نورالله ترین د امن خبره کړې ده، اویس ابدال د امن خبره کړې ده، زموږ ټول پی ټي ایم د امن خبره کوي. ته پر هغو باندې دومره زمری فل پور راسې د کراچي څه د کراچي پر اف آی آر باندې په پېښور کې خلک گرفتاره کوي، خو بیا د هغه د علي وزیر د کور 18 جنازې وتلي دي، 18 شهیدان یې ورکړي دي، د یوه شهید قاتل دی نه دی گرفتاره کړی، د یوه شهید د قاتلانو خلاف د اف آی آر تر اوسه نه دی کړی، د ارمان قاتلان نن هم ژوندي ګرځي، د عارف افغان قاتلان نن هم ژوندي ګرځي، د طاهر داول قاتلان نن هم ژوندي ګرځي. د خړ کمر واقعه کې چې زموږ 14 ځوانان را شهیدان کړل، 45 زخمیان کړل، هغه قاتلان نن هم ژوندي ګرځي. دلته چې دا د سیول هسپتال د ماکې پلیننګ چا کوئ، هغه نن هم ژوندي سر ګرځي، د هغو خلاف نن هم یوه مقدمه نسته، یو اف آی آر نسته، یوه گرفتاري نسته. او کم خلک چې د امن خبره کوي، د ورورولۍ خبره کوي، د دهشتګردۍ خلاف دي، ته د هغو خلاف اف آی آرونه کوې، هغه گرفتاره کوې. نو په دې کې بیا هیڅ شک نسته، دا واقع ته خپله کوې، دا واقع منصوبې ته خپله جوړه، پر دې باندې ستا کاروبار روان دی، دا 33 ارب ډالر تا په دې باندې اخیستی دي، دا وژنو کې ستا کار جوړ دی، ستا بل یو کرامات نسته، ستا معیشت ډوب سوی دی، ته د ټولو دنیا قرضدار یې، ته په ګرې لیسټ کې یې. نو دا واقع نن ته دلته د دې دپاره کوې چې جهان خطا باسې، خو جهان نسې خطا ایستلی. نن په کام کې شعور راغلی دی، واضح درته وایو د هرې واقعې شاته ستا لاس دی. که ستا لاس نه وي، بیا دلته د عوام ټیکس تا ته د دې دپاره درکوي چې ته به دلته ما ته امن راکوې، ته به دلته دهشتګردان نیسې، یا خو په هغه کې ناکام یې، نو چې ناکام یې خپل اصله کښېږده، ورڅه برخاسته، دلته به نور ځوانان راسي دا ډیوټي به وکړي. که ناکامه نه بیا خو په خپله کوې، په دا دوو کې خو یو شی دی، کومه یوه را سره منې. او بل عزیزانو، پښتون تحفظ مومنټ دلته که یو ځای جلسه کوي، که یو ځای مظاهره کوي، که یو ځای خپل سیمینار کوي، که یو ځای خپل پروګرام کوي، دی د هغو خلاف مقدمات کاټوي، د هغو گرفتاریانې کوي، 2 نمبر اف آی آرونه پر کوي. آخر پښتون تحفظ مومنټ غواړي څه؟
پښتون تحفظ مومنټ دا ورته وایي چې دا ماورای عدالت قتلونه دې بند سي. دا ماورای عدالت قتلونه موږ نه منو. دلته په دا ملک کې آئین سته، قانون سته، ادارې سته. هر څوک چې دلته یو ګناه کوي، یو جرم کوي، هغه ونیسه، عدالت ته یې پیش که. د عدالت د لارې څه چې د ده کومه سزا ده هغه ورکه. ته څوک یې چې دلته خلک ټارچرې؟ ته دلته څوک یې چې خلک پورته کوې، ماورای عدالت قتلونه کوې؟ که تا ته دا اختیار حاصله دی، بیا د عدالت څه دپاره دی؟ دا سپریم کورټ څه دپاره دی؟ بیا دې استعفا یې ورکړي دا زموږ ججان، دا عدالتو ته تالې ور ولګوئ. بس دی ناست دی یاره، دی به مجرم نه سي، فیصله به هم دی کوي، سزا به هم دی ورکوي. دا لوبې موږ دلته نه منو عزیزانو. پښتون تحفظ مومنټ دلته امن غواړي. موږ دلته امن غواړو. موږ دلته یو قسم ټارګټ کیلینګ، یو اغوا برای تاوان، یو بم بلاست دماکې، یو دلته داسې بدامني نه منو. د دې خلاف دا خلک راوتلي دي عزیزانو. دلته دا ځوانان چې دلته کومې جلسې کوي، دا کومه مبارزه چې روانه ده، دا زموږ د دې دپاره ده. او دلته زموږ پر ملګرو باندې چې کوم د درواغو اف آی آرونه درج کړي دي، کومې مقدمې پکې کړي دي، موږ نالت وایو ستا پر دې مقدمو باندې. او خپل د جنوبي پښتونخوا وکیلانو ته د ټول پی ټي ایم په نمایندګي، د دې ټولو خلکو په نمایندګي باندې سور سلام کوو. د دوی هر اف آی آر دروغجن ثابته کړی دی، پښتون تحفظ مومنټ یې سرخرو ثابته کړی دی، پر حق باندې ثابته کړی دی. نو خپلو وکیلانو سره ولاړ یو، سور سلام ورته وایو په دا طریق کې چې د دې ځوانانو څومره برخه ده، دا ځوانانو څومره قرباني ورکړې ده، تر هغو زیاته قرباني زموږ دغه وکیلانو ورکړې ده چې د دا ریاست ته د عدالت د لارې، د قانون د لارې د یې ظالم ثابته کړی دی، د یې قاتل ثابته کړی دی. او پښتون تحفظ مومنټ چې د حق د امن اواز ثابته کړی دی عزیزانو. او دلته عزیزانو ملګرو اشاره ورته وکړله، نن په مچ کې یو ډېره ناروا واقعه سوې ده چې زموږ هزارهګان وروڼه چې هلته یې مزدوري کوله، دا یې په ډېره بېدردي سره په شهادت رسولي دي. موږ د پښتون تحفظ مومنټ د دې پلیټفارمه څخه د دې واقعې په سخترینو الفاظو مذمت کوو. او دلته دغه صوبایي ګورنمنټ ته دا وایو، دا ریاست ته دا وایو، که چیرې ستاسو دا خیالي چې تاسو به کوټه ښار یو وار بیا د مذهب پر نامه جنګوئ، دلته به مذهبي فرقې واریت کوئ. عزیزانو دا د ټول واوري، دا زموږ د اسمبلۍ خلک دی واوري، دا پولیس والا ته وایو، دا ججانو ته وایو چې دا لوبه نه در سره منو. دلته راوځو، دا ټول ښار دلته تړو، د یو چا به دا خوب نه پر کېږي. دلته کوټه ښار د 19 کاله مخکې دلته دا لوبه سوې ده. په دا لوبه کې په زراو بلوڅان شهیدان سوي دي، په زراو هزارهګان بېګناه شهیدان سوي دي، په زراو په لکاو پښتانه شهیدان سوي دي. دلته زموږ کاروبارونه تباه سوي دي، دلته دا د ښار په هره گلۍ کې وینې توی سوي دي. موږ تر ابده دې ته نه یو تیار. پښتون تحفظ مومنټ هم د دغه شي دپاره راوتلی دی چې دلته به هېڅوک د مذهب پر نامه باندې د دهشتګردۍ جنګ نه کوي. په دا دهشتګردۍ په جنګ کې د دې ریاست ګټه ده. دلته دی پیسې اخلي، جهان ته دا ور ثابتوي چې دلته زما په ملک کې دهشتګردي ده، دلته زه د دهشتګردۍ په ښکار کې یم، تاسو ما ته پیسې راکئ. دا که واقعي دهشتګردي ده، دا که واقعي د مذهب جنګ دی، بیا دا په لاهور کې ولې نسته؟ تا در اوس د ټولو غټ آبادي لاهور لیکلی دی، د پاکستان تر ټولو غټ ښار دی، هلته یو حیوان هم د دهشتګردۍ په جنګ کې نه مري. دا دلته بل ځای ولې نسته؟ دا به خامخا د پښتانه د بلوڅ په وطن کې کېږي. ټول پښتنو بلوڅانو ته خواست کوو، خپل هزارهګان وروڼو ته خواست کوو، دې ښاریانو ته خواست کوو چې دا ریاست بیا دلته دا لوبه کوي، بیا یې دا لوبې ته دلته پلانینګونه جوړ کړي دي. دا لوبه قطعا نه ورسره منو، قطعا نه ورسره منو. په خلاصو غوږو دې واوري چې هر څه کوې دلته پر دا روډو در سره کښېنو، دا نه کوو. او دا واضح درته وایو چې دا غلط دی، دا ډاکو دی، دهشتګردي ته کوې. ته د دې ځایه سوځه، دا ستا اف سی دی، د دې ځایه ولاړ سي، دا چیک پوسټونه ختم که، دا کور کمانډر دې پسې واخه. والله که دلته څوک حیوان لا مړ کړي، دلته یوه دهشتګردي نسته. پښتانه، بلوڅان، هزارهګان د سلاو کلو څخه د ورونو رقم ژوند کوي، رښتې دي، په غم او په شادي کې سره شریک دي. منافقه چې ته راغلی دلته جنګونه دي، دا دهشتګردي تا راوړې ده، دا فرقه واریت تا راوړی دی، دا نه منو. او دلته بله واقعه سوې ده، په حب کې تبلیغیان زموږ وروڼه شهیدان کړي دي. عزیزانو دا بیا دغه لړۍ ده، دا بیا دغه جنګ دی. په دې په یوه قاتل پسې نه ګرځئ، دا کور کمانډر ته ورسئ، دا قاتلان یې اوس هم د سره ناست دي، چی به ورسره کوي، بل په هېچا پسې نه ګرځو. دا ذمواره ریاست دی. موږ دا ریاست ته وایو چې دا عوام تا ته ټیکس درکوي، دا تا ته پیسې درکوي، موږ ستا هر قانون فالو کوو، ستا هر حکم موږ منلی دی. خو دا دهشتګردۍ چې دلته کېږي، دا کم قتلونه چې کېږي، د دې قاتلان به بیا څوک نیسي؟ ستا کومه ډیوټي ده؟
تا خپله ډیوټي پرېښده د وابډا په کیسو کې ته لاس وایې، تا خپله ډیوټي پرېښده د ګیس په کیسو کې لاس وایې، د تعلیم په کیسو کې لاس وایې، کرکټ ټورنمنټونه جوړوې، فوټبال ټورنمنټونه جوړوې، ثقافتي پروګرامونه جوړوې، ستا د دې سره څه کار؟ تا ته موږ ټیکس درکوو، تا ته دا عوام په پیسو باندې وردۍ در اخیستې ده، اسلحه در اخیستې ده، ته به دلته د دې وطن دفاع کوې، دلته به دهشتګرد نیسې، ما ته به امن راکوې. ستا ډیوټي دا ده، ته مهرباني وکړه په دا کیسو کې لاس مه وه چې یو ځای ګورې د سکول پروګرام یې کمانډر صاحب پکې ناست دي، یو ځای د اتڼ پروګرام یې دی پکې ناست دي، دا کومه تماشه ده؟ او ټول زموږ خلک ورته ګوري، څوک لونګۍ ور پر سر کوي، څوک تصویران ورسره اخلي، نالت در باندې وایي پر تاسو باندې بې غیرته خلکو. هر سړي ته به خپله ډیوټي په لاس ورکوئ. دلته که څوک په تعلیم کې لږ کو مسله راسي، دلته اوس هم ټیچران ناستې درنایه ده، بیا د استادانو تنخواوې هم بندېږي، بیا د استادانو خلاف خلک راوځي مظاهرې هم کوي. دلته که بجلي نه وي د وابډا خلاف هر سړي ګریوان سره څیرلی راوتلی، د ګیس خلاف هر سړی راوځي. دلته که امن نشته بیا دا غیرت هم وکړي، د ده خلاف هم راوځي. دا امن به موږ ته څوک راکوي؟ دا به دا کمانډر راکوي، دا اف سی به راکوي، په اربونو روپۍ زموږ د صوبې بجټ وړي. بیا څه دپاره وړي؟ که دی زما ته امن نسي راکولی، برته د سیالکوټ دغه له سرګودې له ځي، موږ دلته خپل امن بیا کولی سو. نو دا تماشې نه ورسره منو، هر سړی به دلته خپله ډیوټي کوي. پښتون تحفظ مومنټ دا لوبې خپل په وطن کې تر ابده نسي برداشتولی. او عزیزانو دلته لس ورځې مخکې په کینیډا کې زموږ د بلوچ قوم یو ډېره غیرتمنه خور کریمه بلوچ چې هغې د بلوچ قوم د حقوقو جنګ کوي، د بلوچ قوم د حقوقو دپاره یې اواز پورته کړی و. د بلوچ قوم کم ورک خلک چې دي د هغو د پوري طور بازیابه کېدنګو دپاره یې غږ پورته کړی و. د بلوچ قوم چې دلته دا کم مظلوم قوم دی، د دې مظلوم قوم اواز ولو، خو دلته په ډېره جبر سره هغه اواز هم دفنا وسلو. دلته خلکو پر غوږو باندې هغه اواز بد لګېږي، ولې چې دا اواز ته کوې چې دا بازیابه خلک بازیابه که، دلته دماکې مه کوه، دلته دهشتګردي مه کوه، ما ته خپل پر وسایلو خپل اختیار راکه. دا اواز دلته پر خلکو باندې بد لګېږي، او دلته دا خلکو باندې هغه اوازونه ښه لګېږي چې دلته دهشتګردي وي، دلته بم بلیاست وي، دلته پیسې را روانې. د دې واقعې په سخترینو الفاظو سره مذمت کوو. په کار دا دی چې قاتلان یې ونیول سي او دوی ته سزا ورکول سي. او د هغه رقم دلته زموږ په دې جنوبي پښتونخوا کې د ډي ایچ ای په نامه، په بله نامه دلته د ریاست د پالل سوو غونډګانو په نامه باندې زموږ د قبایلو پر مځکو باندې قبضې روانې دي. هر ځای چې ګورې د ریاست پالل سوي خلک دي، د تورو چشو ګاډۍ ورسره دي، دا د ریاست اصلي ورسره دي، د شپې د دوی دپاره دلالي کوي، د ورځې زما د کام ځکې قبضه کوي. د دې خلاف د دې په سخترینو الفاظو مذمت کوو. او دا د بلوچستان های کورټ ته سلام کوو چې دوی د ډي ایچ ای د دې ناروا قبضې خلاف فیصله ورکړله. افرین ورته وایو دا چیف جسټس ته چې دا قبضه یې ودروله. پښتون تحفظ مومنټ ستاسو سره ولاړ دی، دا لوبې نه منو. د هغه تره دلته په چمن کې چې زموږ کم د عزیز ملګري پر دکان باندې ټکان سوي دي په سپینه ورځ باندې، د دې په سختو الفاظو باندې مذمت کوو. دا ټولې لوبې د ودروي. عزیزانو پښتون تحفظ مومنټ دلته به ډېر خلک دا خوبونه ویني چې پښتون تحفظ مومنټ ختم سو. پر خوب لیدلو باندې هېڅ پابندي نشته، تر قیامته دا خوب وینئ. خو دا تحفظ مومنټ چې تر څو پورې د پښتانه کام حقوق موږ نه یې اخیستي، خپل پر وطن مې امن نه یې راوستلی، خپل پر خاوره مې خپل اختیار نه یې ګټلی، ټول ورک خلک مې بازیابه کړي نه یي، هر پښتون دلته د سیال رقم ژوند نه یې کړی. دا تحفظ مومنټ به په وجود کې وي او دا به نور په زور و شور کې وي، دا به نور ځوانېږي، دا به نور په زور و شور کې راځي. فی الحاله دلته پښتون تحفظ مومنټ پر خپل منظم کېدو لګیا دی، پر ممبرشپ لګیا دی، په ټول وطن کې ممبرشپ دی. عزیزانو هر پښتانه ته وایو په خلاصو غوږو یې واورئ، د پښتون تحفظ مومنټ آئین راغلی دی، منشور راغلی دی، ټول ملګري په هره ضلع کې ذمهواره ملګري سته. که تاسو د پښتون تحفظ مومنټ په آئین کې، په تګلاره کې، زموږ په بیانیه کې یو اختلاف وینئ، یو نکته ستاسو سره سته، راسئ موږ ستاسو ورونه یو، ستاسو بچیان یو، را په ګوته یې کوئ، سر پر اخلاص کړئ چې دا نکته دې غلطه ده، قرآن در سره کوو چې بیا یې ولاکه وکړو. لیکن دا درته وایو چې یوه مهرباني وکئ، کور ته ناست یاست وایي چېرته م پښې راځغولي دي، بیا لګیاست پر سوشل میډیا باندې پروپیګنډې کوئ چې دا تحریک خرڅ سو، دا رابر خرڅ سو، دا مشر منظور خرڅ سو. لس واره مو درته ویلي دي چې پر قرآن مې در سره واده ده، مشر درته ویلي دي چې نه به خرڅېږو، نه ډارېږو، نه ټیټېږو، والله که د کام پر سر سودا وکړو چې دا سر راپره کوي. نو برای مهرباني
که زموږ سات نسی راکولی د دې غورځنګ سات نسی ورکولی دغه قرباني نسی ورکولی بیا خو پروپاګنډې مه راپسې کوه بیا دعاوې راپسې وکړه موږ دا تحفظ مومنټ ممبرشپ روان دی ممبرشپ مطلب دا دی چې زه د پښتون تحفظ مومنټ د دې بیانیې سره اتفاق لرم هر پښتون چې زموږ د دې بیانیې سره اتفاق لري هغه به ممبرشپ کوي نو موږ ته به دا پته ولګېږي چې دا کس زموږ د بیانیې سره اتفاق لري چې موږ سره منظمه نسو یو قوت نه کو جوړ د دې دهشتګردۍ مخ د دا ظالم ریاست مخ د دې دهشتګردانو مخ بل رقم نه نیول کېږي عزیزانو اویا کاله دلته وسول هره ورځ دلته مړه کېږئ هره ورځ دلته وهل کېږئ هره ورځ دلته بېعزته کېږئ پر هر چیک پوسټ باندې زموږ د کام خلکو غوږونه نیولي پر هر چیک پوسټ باندې زموږ د کام پټکی بېعزته کېږي هر سپین ږیری بېعزته کېږي د دې مخنیوی څه رقم کېږي د دې بل یو رقم مخنیوی نه کېږي په داسې اول هسپتال کې یو نیم سل جنازې په یوه ورځ په لاس نه کړې را په دغه پی ټي سي سنټر کې یو نیم سل زموږ د پولیس ځوانان موږ په یوه ورځ جنازې نه کې پورته پر د هر چوک د ماکې نه دي سوي بیا دلته کښېني خبرې کوي چې دا لاره دې غلطه ده دا لاره دې غلطه ده نو تا که کولی سولې بیا خو به دا جنازې موږ نه پورته کولی دا جنازې بل رقم نه پورته کېږي پښتون تحفظ مومن چې واحده لاره ده نر پښتون منظور پښتون چې کومه لار په لاس راکوي په دې کې د کام بقا ده په دې کې د کام ښه سباون دی په دې کې د پښتانه مستقبل پروت دی په بل یوه لاره پسې نه ځو موږ ته یې دښمن را په ګوته کړی دی موږ ته یې دښمن را په ګوته کړی دی چې زما دښمن پنجابي ریاست دی اسټیبلیشمنټ پاکستان دی جی ایچ کیو ده د پښتانه وژنې پالیسي هلته جوړیږي د بلوچ د وژنې پالیسي هلته جوړیږي د هزاره د وژنې پالیسي هلته جوړیږي نو خواست کوو خپل د بلوچ مظلومو ورونو سره د پښتنو مظلومانو سره د هزارهګانو مظلومانو سره دلته د هر مظلومه قومه سره چې راسئ د پښتون تحفظ مومنټ او د مشر منظور پښتون لمن ونیسئ په دا کې د ټولو مظلومو قومو بقا ده دلته به دغه ظالم دغه زورور بل یو رقم نه کېږي دا ټول مظلومان به لاس ورکوو دغه ظالم به برته تر ډیلي تېروو عزیزانو ډېر کور ودانۍ وایو